سلامونه ملګرو، دا د چمن او د کوټې صدر کراچي لویه لار ده چې ودې ته M25 یا نیشنل هایوی 25 وایي. دا وخت پر دې باندې د حکومت د نوي بجټ سره دغه روډ څه کم وخت منظوره سوی دی. پر دې باندې ډېر تیز کار روان دی. په 3-4 سیکشنه کې پر دا روډ باندې کار شروع سوی دی، خاص کر د کراچي صدر وډه پورې، بیا د خوزدار صدر کوټې پورې او د چمن صدر کوټې پورې. نو دا تاسو کتلی سئ د کوژک دغه ایریا کې دلته به ټنل وځي. دا خطرناکه چړایانې او د ګولایانې به ګرده کې کاټېږي. دا ټنل به سیده وځي. دا تقریبا د کوټې او د چمن لاره به تر ډېره حده پورې کمه کړي. دا کار تاسو کتلی سئ په ډېره تیزي روان دی. و ټنل ته یې درولې ده، اوس ټنل شروع کېږي. نو دا لاره به کم سے کم د ټنل د جوړېدو سره به په لارې په کموالي کې به کم سے کم نیمه ګنټه او 45 منټه وخت مختصره کړي. دا په کیلومترو کې به د ډېره حده پورې فرق وکړي. د کوژک د لنډې او د تنګې ګولایانې به ختمې سي، سیده روډ به په سورنګ کې بیا وځي. نو در دغه ځای ته به سیده ټنل راوځي. دا شاله باغ د هغه خوا څخه چې را شروع سو، و دا ځای ته به راوځي ټنل. دا ټنل به لاره ډېره مختصره کړي. د تیلو به هم بچت سي، د وخت به هم بچت سي. صرف په 15-80 کیلومتره شاوخوا پاتې سي، ځکه په مین بازارو سه هم روډونه کټ کړي دي، بایپاسونه جوړ کړي دي. په هغه کې د سرانانو بازار دی، د عبدالله خان بازار دی، دغه رقم د زنګل بازار د دې په شاو په دې کې بایپاسونه جوړ کړلو، روډونه یې لنډ ځای وایستو، دا بازارونه کې ختم کړلو. دا د څه ملګرو وینا دغه ده چې دا به تقریبا 15-80 کیلومتره پاتې سي. که پخوا دوې نیمې ګنټې یا پاوباله 2 ګنټې سفر و، اوس به مختصره سي، 1.5 ګنټه به پاتې سي یا به 1/4 ګنټه سي. په دا کې به د تیلو هم بچت او د وخت هم بچت. وخت کم سے کم 15-40 منټه